वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम हाज़िरीन किरामो और लाउड स्पीकर पर ज़रिया द मस्जिद ना बाहर औरीदुनको मुसलमानानो द जुमे मुबारक वरज़दा अल्लाह रब्बुल जलाल दे द दे ज़ाहिरी बातिनी बरक़ात मुंग द ठोलो नसीब द देवराजी द शर फसाद ना अल्लाह ताला मुंग टोल महफूज साद। स्तासु हुजूर की द रब्बुल जलाल द मुबारक कलाम ना मास हिस्सा तिलावत का और द जलीलुल क़दर पैगम्बर द हज़रत सय्यदुना जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यो दुआ में तिलावत का चिद मुबारक द रब्बुल जलाल पर हुजूर की दा दुआ गुख्तिवा कुरान अज़ीमुश्शान तकरीबन दस कम 300 पैगम्बरान अलैहिमुस्सलावातु व तस्लीमात दुआगाने पर कुरान अज़ीमुश्शान की मुंगता बयान करी दी। यौदावीन इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम
چې د الله په حضور کې دعا وکا چې ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے زمون پروردگارا ماتم بخنا نصیب کا او دارنگی زما والد تا او مومنانو مسلمانانو تم مغفرت نصیب کا پاکم ورځ باندې چې حساب قائمی شو تو ایسے چلنے د ابراهیم علیہ السلام دغه دعا چې رب ذوالجلال مونږ ته قرآن عظیم الشان کې بیان کا د دې غرض او مقصد څه دی؟ په عصمت انبیاء باندې خو زمونږ ایمان دی چې د انبیاء کرام علیهم الصلوات و تسلیمات نا د اعلان نبوت نا وړاندې یا د اعلان نبوت نا رستو نتنا صغیرہ گناہ کیگی نتنا کبیرہ گناہ کیگی د دوی وجود د صغیرہ و کبیرہ گناہونو نا اللہ پاک جل جلالہ دا محفوظ ساتی دی د گناہ نا پاک نو په عصمت انبیاء باندې زمونږ ایمان اوس چې دی د گناهونو نم پاک او دا یقینی جنتیان دی او د جنتیانو پیشوایان او رهنماګان دی بیا د خپل ځان د پاره د مغفرت دعا ولې غواړي؟ ځکه په دعا کې اول خپل ځان یادای بیا د والد د پاره دعا غواړي بیا د نور مومنانو د پاره دعا غواړي. غرض د دین دا دی چې یو خرستنو خلکو ته تعلیم ورکړي دویمه دا ده چې کوم خلق چې الله تعالی جل جلاله بخلی وي او هغوی د ځان دپاره یا نور خلق د هغوی دپاره د مغفرت دعا غواړي نو د هغې نه غرض او مقصد دا وي چې الله د هغه درجه او مرتبه ور باندې اوچته کړي. ذکر ابراہیم علیہ السلام پا دعا کے دا سے فرمیل چی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اولی د خپل ځان د پاره د مغفرت دعا وغوښت بیا د والد د پاره وغوښت بله زمونږه د شریعت او د دین اسلام دا ضروری خبره ده چې یاره د مشرک د پاره د مغفرت دعا غوښتل دا چې دی هغه ته نفع او فایده نه ورکوي. کله چې یو سړی مشرک وي کافر وي او توی یا اللہ وی بخی
سو پورې چې هغه د شرک او د کفر نه توبه نی ویستي ستا دعا ورله نفع او فایده نه ورک. اوس خلک وایي چې یاره د ابراهیم علیه السلام پلار خو آزرو او هغه بت پرستو بت فروشو هغه به بوتان جوړول د بوتانو عبادت به کو بوتان به خرڅول یعنی مشرکو او ابراهیم علیه السلام ورله د مغفرت دعا غواړي. نو مفسرین کرامو د دې خبرې وضاحت کړی دی چې آزر د ابراهیم علیه السلام پلار نو د ابراهیم علیه السلام د پلار نوم تاریخو هغه موحدو هغه چرته بت ته سجده نه وکړي هغه د بت عبادت نه وکړي هغه نه بت جوړ کړی و نه خرڅ کړی و د هغه نوم تاریخو او دا آزر د ابراهیم علیه السلام ترو د والد د پاره دعا غوسته ده صرف د اب د پاره دعا نه ده غوست. لفظ د اب مشترک دی پلار تا ترتا نکتا درې واړو ته استعمالي لیکن لفظ د والد چې دی نو دا خپل پلار ته استعمالي. او ابراهیم علیه السلام د والد لفظ ذکر کړي. نو ګوره د مشرک د پاره د دعا طلب نه دی کړی د رب ذوالجلال بلکې د خپل پلار تاریخ چې هغه موحد انسان هغه د پاره د مغفرت د دعا طلب کړي. اوس د ابراهیم علیه السلام دغه دعا یا د نوح علیه السلام دعا چې قرآن عظیم الشان مونږ ته ذکر کړی دا چې نوح علیه السلام هم د رب ذوالجلال په حضور کې دعا داسې کړې وه چې رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات چې زما پروردگار ما تم مغفرت نصیب او زما والد تم مغفرت نصیب او مومنانو تم مغفرت نصیب کا آغا چې زما کور ته داخل شي د ایمان سره هغوی ته مغفرت نصیب کا او مومنانو سړو ته او مومنانو ښځو ته مغفرت نصیب کا. نو اوس نوح علیه السلام د خپل ځان د پاره د مغفرت دعا غواړي دارنګې د خپل والد د پاره هم دعا غواړي او د مؤمنانو نارینه او زنانو د پاره د مغفرت دعا غواړي. نو دې کې هم د راتلونکو خلقو د پاره یو تعلیم دی چې تاسو هم دغسې اول د خپلو ځانونو د پاره د مغفرت دعا غواړئ د خپلو والدینو د پاره او د مؤمنانو مسلمانانو د پاره د مغفرت دعاګانې غواړئ. لہذا قرآن عظیم الشان خو ټول پند او نصیحت دی د پاره د مؤمنانو مسلمانانو او د اولو الالباب د پاره. نو د دې نه غرض او مقصد داو اوس کومنګا د قرآن عظیم الشان بل اړخ ته راشو چې هغه هستی چې هغوی معصومین نه دي خو محفوظین دي. الله رب ذوالجلال په خپل فضل او احسان سره
هغوی د هر قسمه ګناهونو نه چې کله هغوی په صدق دل سره په اسلام کې داخل شوي دي بیا محفوظ ساتلی او یو داسې ډیګري ولا ورکړې ده یو داسې سند ولا ورکړې دی یو داسې سرټیفیکیټ ولا ورکړې دی چې هغه د الله جل مجده د رضامندۍ دی